او دیر شوزې تیر کړې موسی علیه السلام بروجي نیولې داغي دی روجي چې سړی نه چې د مدینه د بین باندې کې راخیږي نو موسی علیه السلام دا بین سیوا شو نو مسواک وکړو تفسیر کې ذکر کړی چې مسواک وکړو نو الله رب عزت په دې خفه شو چې تا خو دا خوشبو په ما ډېره ښه لګي دا روایت کې راځي کنه چې د انسان په روجي کې چې کومه دا خوشبو دا بدبو د مدینه روزي دا د الله د مشکو د انبرونو زیاته خوږه لګي نو د مسواک وکړو الله رب عزت لس ورځې ایکسټنشن په دې کې راوستو لس ورځې بیا نور سی واکړي نو بیا تفسیر لیکلي چې په دې اخیری لس ورځو کې بیا بدته د تورات یو تختې ورکړي کېدا نو لس ورځو کې لس تختې وته ملاو کړی شوې په دې مرحله کې سامری د موسی علیه السلام چون کې الته او سامری دا هم د یعقوب علیه السلام په اولاد کې او دا د سامری قبیله سره تعلق د ساتو دا یو ډیر منافق انسانو د خپل موسی بن ظفر د داسې کارو کو چې د غټه واقع د خود جبرائیل علیه السلام د اس د خپو د لاندې چې کوم خاور دراغستې و دغه جوړ کړل د سرو زرونه داس یو کټې او سکې جوړ کو او هغه کې یو سرور کو او دغه خاورې پکې ور واچوله او د بنی اسرائیل گاونډي قوم دغوا او دغوی عبادت وکولو په مصر او کنعان کې د دې عام رواجو د حضرت یوسف علیه السلام نه وروسته په بنی اسرائیل تنزل شروع شو او ورو د قبطیانو غلامان شول دي قبطیانو به دغوا عبادت کولو او د بنی اسرائیل یو پزلونو کې هم دغوا هغه قدر چې کم دی او عزت پیدا شوی وو نو دې سامری داسې کارو کو چې دغه سخی جوړ کو او په هغه کې سوریو کو او خاورې پکې ور واچول نو هغه ټټه आवाज جوړ کو نو د سامری وته چې دا کم ټټه आवाज کې داستا سورب دی دا کم ټټه आवाज چې کوي دا کوي داستا سورب دی نو دوی کوپانو هم د دې عبادت شروع کړو نو موسی علیه السلام چې کله واپس رالو نو موسی علیه السلام خپل روح هارون علیه السلام د ګیرنه او د وختونو ونو داسې اونقو او ته ویل چې تا دی ولې دی حالت ته په خود الله ته فرمایي چې کادو یقتلوننی ما خو دومره دی منی کړل یا زما د مور زویا چې دا ما دومره منی کړل چې دی د حالت ته جوړ شي چې دی قتل کړو ما چونکه ما خپل کوشش کړو خو دی حالت ته داسې جوړ شي چې زی قتل ته زما جوړ شي نو ما بیا پرې خودل نو دا د مختصر غونډه کې دا د بنی اسرائیل دغه د سقي سامری چې کوم دی دغه کارو کو او دی په گمراهۍ او په تباہۍ کې مبتلا کړل مخکې الله فرمایي ثم عفونا بیا معافي وکړه مونږه عنکم تاسو ته من قبل ذلك لعلكم تشکرون رست د هغه عبادت کولو د سقینا شاید چې تاسو شکر گزار شئ نو دې چې کوم د سامری نه متاثر شو د قشان بدجال هم د قیامت ته نږدې سکی چې دجال راشي دوی دا بارانونه بنی شي زمکه به بنجري او هغه چې کم دی بالکل یو شنه زرغون دغه بنی بوټي بنی نو چې هغه ځکه به دي ته خلکو ته وي چې زه خدای ما نو دی بوته چې تاسو خدای ته دا ارس شنکا ته دا سبز دا هر څه سبز کا او باغات چې کم دی راوخی جوا نو دا د مسمرزم کی مسمرزم او جادو دا به خلکو په دې نظر باندې داسې پردي غونته کې راوړي او دا بسو کی دا وریز با په مسمرزم او په جادو سره راوړي باران لو کی وغار سره با سشي دغه شي شنو شي دا به بعض خلکو ته وي چې به زه خدای ما نو غیب وته چې ته خدای نه نو دا به وته چې څنګه غیب وته چې به مونږ غریبانانی مونږ د دې ځمکې نه سره زر باسو پیسې مال دولت نو هغه مسمرزم کی او بار سره باسي نو داخلك د دې شی ظلم متاثر کیږي چونکه نن سبا هم خلک د دې نه متاثر کیږي چې څه ظاهر پکې صحیح شو نور اهل الله علما خلکو پرخي دي د قشز دي چې مون هلاکت طرف رواني نو بیا معافي دي صدا چې دې کله دا کار وکړو نو معافي الله رب العزت دې ته وي چې اوس به تاسو څه کوي معافي بغواړي د الله نه تاسو دې سپیکم عبادت کړو د دې معافي کوي نو څنګه معافي کوي الله فرمایي واذ اتینا او یاد کوي کله چې ورکړو مونږه موسی کتابه موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان لعلکم تعقلون او فرقان د دې د پاره چې تاسو نه غلارمو وي
نو حق او باطل په منځ کې تاسو څه وکړئ فرق ومومئ دغه شان چې موږ د قرآن نوم یو فرقان هم دی الکتاب هم دی نو دا فرقان دا چې موږ الله رب جدا کړی نو دا په دې وایي چې موږ حق او باطل پیژنو موږ د حق او باطل په منځ کې څه وکړو فرق وکړو ورنه بیا ګمراهي لازم د کو د دین علاوه وَإِذْ قَالَ مُوسَى او یاد کړئ کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه قوم خپلتا یا قوم ای قوم زما انکم بشک ظلمتم انفسکم ظلم کړی د تاسو په نفس خپل باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیول تاسو د سخیلرا یعنی د عبادت سره فتوبوا الی بارئکم نتوبوا باسی خالق پلتا فقتلوا انفسکم او اوجنی زانون خپل ذالکم خیر لکم او زان وجل تاسو بهتر دی لعلکم استاسو دفارا عند بارئکم پنځ د خالق استاسو فتاب علیکم نو توبه قبول کړی استاسو انه هو التواب الرحیم بشک هغه ډیر توبه قبلون کې او رحم کوونکی دی د کله دا کار وکړو نو بیا د الله رب عزت طرفه دا حکم رالو چې تاسو کوم کسانو کفر کړي تفاسیر مختلف دغه لیکلي دي چې کوم کسانو دا کفر او شرک کړي د سخی عبادت کړي دي نو دوی بزان په خپل علالای په خپل بزان په تور وي په چاړه وي چې په خپل ځان مړ کی دا دوی سزا ده یو تفسیر دار دویم تفسیر کې ذکر کړی دي چې نه چې کوم کسانو دا ظلم او کفر کړي دي شرک کړي دي نو کو چې تزوی کړي نو پلان له بچاړه یا تور ور کړی شي د خپل زی بالال کې ختم وږي کوچرتا پلار کړي زوی برو لګي دا خپل پلار را قتل کړي دغه شان چې نور کړي نو نور برو لګي چې نور کړي نور برو لګي دا به کوم دا قتل کی نو چې دا تاسو ختم کی د دینه بعد بس تاسو توبه قبلوي نو ګور دا د مرتد حکم په هغه ټیم کې چونکه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د برکته اوس زمانه کې د مرتد څه حکم دی نو مرتد چې کله د اسلام نعوذ کفر اختیار کی د قران نعوذ بالله په قران پس خبري وکي لکه څنګه چې کیږي موږ تاسو ته معلومه ده یا په نبی رسول الله سلام په شان کې ګستاخی کیږي څنګه چې کیږي دا هر میاش کې یو نه یو کس روزي نو دا شان د مرتد حکم په قران کې څه دی نو یو دغه دی چې ډایرکټ د هغه وخت د بنی اسرائیل لپاره حکم اوس د جناب رسول الله د خاطر څه چل شي چې درو ورځې مهلت بد تو کړی شي په درو ورځو کې چې د کم کفر او دغه کړی دی نو د دین دی واپس کړی شي کو چې دا په درو ورځو کې واپس شو خو سیدا کو واپس نشون د بیا قتل لازم دی ښا د بیا په ځمکه باندې ګرځیدل د جایز نه دي دا وګرځي د قتل ول لازم دي خو چې اسلامي قانوني چې اسلامي قانون نه دا حل وي لکه نن دلته د نبی صلی الله علیه وسلم ګستاخی کی سبب هغه قانونا هغه ته پروتوکول ملاوي شي هغه فرانس او دغه تورسي دغه شان چې کوم د رسول الله او د نبی صلی الله علیه وسلم او د اسلام په نوم منګ او غیرت کی هغه بیا گرفتار کړي او په جیلون کې وخت لري دا زمون قانون دی اسلامي قانون لازم دی بي او هغه کله لازم کړي چې موږ د قران نه خبر شو ځکه حکومت رعایت کوم دی دا قائمه ما ته او ټار ورکو نو چې کله موږ د قران نه خبر شو او دغه هغه کس ورکو چې هغه قانون د اسلام نافذ کړي نو دا به کله کېږي چې کله موږ د قران نه خبر شو چې د قران نه خبر نو بیا به د دجال په مسمرزم او په جادوګرۍ په روانو لکه یوازې دجال بدانی تفاسیر ذکر کړی دي د دجال نه مخکې به دجال اولاد او بچي پیدا کیږي چې هغه به څه کوي هغه به داسې حربي او دغه استعمالي چې ټول قوم به پاغي ورپسې نو داغه نه مخکې پیدا کیږي او روان دي پسې خلک الله دې په موږ تاسو باندې خپل رحم وکړي مخکې ان شاء الله بیا بلا دا شروع کیږي ترجمه ته وکړئ و اذ وعدنا او یاد کړئ کله چې وعده کړی و مونږه موسی علیه السلام ته 40 ليله سلوخ شپې او ورځې ثم اتخذتم العجل بیاونیو تاسو سخه په عبادت سره من بعده رستد لو دهغه یعنی د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون دغه وخت وای تاسو زیاتی کوونکې په نفسونو خپل باندې ثم عفونا بیا معافي وکړمږه عنکم تاسو ته من ربکم د طرف درف تاسو نه رست دهغه د عبادت کولو د سخینه ذالک نو لعلکم تشکرون
چې شاید چې تاسو شکر گزار شئ. و اذ اتینا او یاد کړئ چې اتینا ورکړو مونږه موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب یعنی تورات والفرقان لعلکم تهتدون دفارد دی چې تاسو نه غلار بیان وای. و اذ قال موسی او یو یاد کړئ کله چې ویل موسی علیہ السلام لقومه قوم پلتا لقوم ای قوم زما انکم ظلمتم انفسکم بشک تاسو ظلم کړی دی په نفسونو خپل باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیولو تاسو د سخی لرا یعنی عبادت کولو د سخی. فتوبو نتوبو باسی الی بارئکم خالق پلتا فقتلوا انفسکم او وجنی ځانونه خپل ذالکم اوزان وجل ستاسو خیر لکم بهتر دی ستاسو د پاره عند بارئکم پنځ د خالق ستاسو فتاب علیکم قبول کړه توبه ستاسو انه هو التواب الرحیم بشکه هغه ډیر توبه قبلون کې رحم کوونکی دی.